د شپې د اوده کېدو نه مخکې د قرآن کریم یو ختم کوئ، پوره 30 سپارې تلاوت کوئ، بیا اوده کېږئ. تاسو به م وایئ چې د شپې د خوب نه مخکې د پوره قرآن ختم کول دا خو ډېره ناممکنه خبره ده، خو دا ممکنه ده او دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی چې کوم مسلمان 3 ځل سوره اخلاص وویلو نو دا داسې ده لکه ده چې د پوره قرآن تلاوت کړی وي او پوره قرآن کریم چې دی دا ختم کړی وي. نو سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا ما یو کرت تلاوت کو د 10 سپارو اجر الله جل شانه زمونږ په عمل نامه کې ولیکلو. که زه 2 ځله ووایم نو 20 سپارې او که 3 ځل مې وویلو نو د پوره قرآن کریم د تلاوت اجر الله جل شانه زمونږ ستاسو په عمل نامه کې لیکي. نو ما دا د خوب ټایم ځکه تاسو وښودلو چې کله اوده کېږئ نو وایئ. زما خپل یو سوچ دا دی، زه خپله یو خبره تاسو دا کومه چې کله مونږ او تاسو اوده کېږو نو دا خوب چې دی دا ګورئ د مرګ نه کم نه دی، هیڅ نه ده معلومه، کیدای شي په همدې خوب کې مونږ ته مرګ راشي او د دې دنیا نه لاړ شو. نو څومره خوندور خوب به چې کله مونږ اوده شو او څومره خوندور مرګ به چې د هغې نه مخکې مونږ د پوره قرآن کریم تلاوت کړی وي. ټوله ورځ تېره شي، انسان دی، ګناهونه کېږي، قسمه قسم ګناهونه، الله یې د غټو نه مونږ وساتي. که نه واړه خو ډېر عام دي، واړه ګناهونه خو ډېر عام دي قدم په قدم. نو کله چې بیا مونږ خپل بستر ته راشو، کله اوده کېږو، په دغه وخت کې مونږ د قرآن تلاوت وکړو، په داسې حالت کې مونږ وده شو چې د پوره قرآن کریم مونږ تلاوت کړی، نو ډېره د سعادت خبره ده. نو انشاءالله زه به خپل هم اهتمام کوم او دا زما یو خپل ذاتي یو عملو چې تاسو سره مې شریک کړو چې تاسو هم شروع کړئ. باقي دا وخت د دې دپاره تعین د دې وخت نه دی شوی، هر وخت ته سورة الاخلاص وایه، 3 کرتې وایه، الله د پوره قرآن کریم اجر درکوي. او په حدیثو مبارکیو کې خو د دې دومره فضایل راغلي دي چې ډېر بېشمېره فضایل د سورة الاخلاص راغلي، خو انشاءالله په بله موقع به هغه در سره شریک کړم. اوس دغومره ځان سره یاد ساتئ چې کله هم اوده کېږئ د خوب دعا ووایه، اللهم بسمک اموت و احیا. د هغې نه پس په خپله بستره باندې که ته ویده یې او که ته ناست یې او که ته په هر حالت کې نو ته 3 کرتې سورة الاخلاص ووایه، قل هو الله احد صورت سره د بسم الله. نو انشاءالله العظیم د الله نه امید دی چې د پوره قرآن کریم اجر به الله جل شانه مونږ تاسو سره نصیب کوي. دغه پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.